وای دا پښتون قوم ډېر پخوانی قوم دی. زموږ والد محترم رحمت الله علیه به داسې خبره ذکر کوله چې د تاریخ کتابونو لیکلي د دې آیت ته لاندې چې الله جل شانه فرمایي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه چې موږ یو پیغمبر نه دی لیږلی مګر د هغې په ژبه کې م لیږلی. اوس خامخا چې پښتو ژبه ډېره پخوانۍ ژبه ده دوی ته به م یو پیغمبر راغلی وایي چې کتابونه یو پیغمبر ذکر کړی دی الله عالم دی لکه دا خبره مستند ده یا نه ده دا مونږ ته پته نشته. صرف دونه خبره کوم چې تاریخ کتابونو لیکلي دي چې پښتنو ته م یو پیغمبر راغلی او ګلزار یې نوم و. څه نوم و؟ ګلزار. داسې د تاریخ کتابونو لیکلي دي. تاریخ داسې یي که نه تاریخ مستند نه وي او مونږ ته راورسي یا د بني اسرائیلو د کتابونو نه مونږ یو خبره الو په دې کې مونږ وایو لا نصدق ولا نکذب نه مونږ تصدیق کولی شو نه ترې مونږ انکار کولی شو. مونږ خبره داسې پرېږدو د کم اسرائیلیات د یو عالم بیان مې کتلو هغه وی چې پښتنو ته الله رب العالمین یو پیغمبر رو لګلی دی ګلزار نومایي دو چې پښتنو ته م یو پیغمبر راغلی او ګلزار یې نوم و. څه نوم و؟ ګلزار. او بیا د قرآن آیات وایي چې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه الله رب العالمین هر قوم ته هر ژبې ته خپل پیغمبر لګلی دی. د قرآن آیات معنی غلطه کړې دو که چېرته موږ د دغه مولا والا معنی وکړو چې هر ژبې ته الله خپل پیغمبر را لېږلی دی نو اوس سوال دا شو چې کمې ژبې د رسول الله نه بعد جوړې شوي دي 200 کاله کېږي 300 کاله کېږي نو که ته وایې چې هغوی ته پیغمبر راغلی دی دا خو د کفر خبره شوه رسول الله نه بعد خو بل پیغمبر نه رسي. که ته وایې چې هغوی ته پیغمبر نه دی راغلی نو د تا معنی غلطه شوه چې ته وایې چې هرې ژبې ته الله خپل پیغمبر رالګلی. بس دغه خلکو بیا قیامت کې الله ته وایي یا الله تو موږ ته پیغمبر نه و رالیږلی موږ ته عذاب ولې راکړي. د آیات معنی غلطه کوي ته. د آیات معنی دا دو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه معنی دا دو چې کم پیغمبران الله لګلی دي کم خلکو تیر لګلی دي نو هغه یې د هغه خلکو په ژبو لګلی دي. رسول الله یې قریشو تر لګلی په عربي کې یې لګلی. او دویمه ده چې که چېرته په پښتنو کې پیغمبر راغلی ګلزار بس څه شوه که نه راغلی خو که چېرته نه و راغلی او تا دا خبره وکړه یو پیغمبر د خپل ځان نه زیاتول دا خو د کفر خبره ده. او شریعت چې مونږ ته پکې څه نه دي ویلي ولې په هغه تارونو کې ګوتې و بس شریعت مونږ ته 25 یا 29 پیغمبران ښودلي دي بس خبره ختمه. او درېیمه خبره ده پښتنو کې جهل دی. عیسایان ولې د دین نه اورېدلي دي په دې وجه عیسایان خو الله مني که نه خو پیغمبر نه مني هغوی خپل د ژبې والا پیغمبر عیسی علیه السلام مني. نو د مونږ په پښتنو کې قوم پرستي دو. اوس ته که دو ته وویل چې پښتنو ته الله خپل پیغمبر لګلی دی ګلزار ډایرکټ کو چغې شروع کړي چې نر پیغمبر خپل پیغمبر ګلزار دا خو جهل شو. بیا د ځان خپل کتابونه جوړوي ګلزار علیه السلام مونږ ته دا ویلي دي او مونږ ته دا ویلي او مونږ د خپلې ژبې په پیغمبر پسې څو دا جهل دی دا کمکلتوب دی. داسې خبرې په شریعت کې نه دي کول پکار.